بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. زه ما بختیار خټک او تاسو ما وینئ دی وخت کې کته شي تاسو چې ډیر خوبصورت علاقہ کې موجود یم. بالکل جی او یو ځل بیا مونږه هڅه کړې ده او بیا خاص کر نن دا موسم هم ډیر مو د پسته په شکال د ګرمۍ نه پسته ډیر خسته ده. د الله رحمت ته غیر چاپیره راوريږي او ډیر ځله د کرونا د وبا نه پسته مونږ کوشش وکړو د سیل پنیت باندې رالو سواد کالام اړخ ته یو ځل بیا نن مونږ هڅه کړې او ډیره ښه بهانه هم را جوړه ده. په مدین کرکټ ګراوند کې یو ډیره خسته غونډه عزتمند غونډه د هغې ته متګو. خو به هر حال دا علاقه چې کومه ده خاص کر د ما څو ځله بلکې ډیر سیلانیان چې دي په دې لاره باندې ځي نو ای په دې ځای ته ودرېږي هم خواهش به هم چې په دې ځای باندې څه خبرې وکړي او یا څه عکسونه جوړ کړي. خو مونږ همیشه د انسان په حیث باندې په بیړه یو په منډه یو په دې لار باندې مونږ اکثر تیر را تیر شو. نو ما خپله دا خواهش چې یو خدا ښایست تاسو سره خامخا شریک کړم. د دې علاقه چې کومه ده دا د سوات مټه روډ چې دی د قدرت د ښایستونو نه ډک روډ دی. دا په دې کې هیڅ شک نشته دی. او بیا خاص کر دا علاقه چې کوم ده دې ته اشاړې ویلی شي. دا اشاړې د مټې تحصیل سره راځي او بیا د دې نه وړاندې دا دروشخیله چې کوم ده کوزه دروشخیله بره دروشخیله سمبټ ته کومې کومې علاقې دي امیر صاحب ورسره بلا غنې ننګولۍ ده. دا په دې روډ باندې کوم علاقې راځي؟ دې باندې اشاړې ده دروشخیله ده جلاله ده او کوزه دروشخیله ده بره ده مټه ده سمبټ ده دا ډېر ښایسته علاقې او دا سړک سیده اوتې دی داسې بحرینه پورې اوتې دی. خو دلته زه ځکه ودرېدم مینوالو چې په دې کې درې خبرې داسې دي خاص کر چونکې دا حالات دلته کې مخکې هم ډېر زیات خراب پاتې شوي. سوات کې ډېر ځپلي شوي حالات وو. خلک هم ډېر ځپلي وو. روزګارونه هم ډېر زیات ځپلي وو. اوس د ټول پاکستان د ټولې نړۍ د ټولې دنیا د سیلانیانو مخه چې کومه ده هغه د سوات کالام اړخ ته ده. په هغې کې زه درې خبرې د ما په نیس باندې ما په علم کې چې کومې دي یا ما خواهش چې تاسو سره شریکې کړم هغې کې دوه خبرې نیغ په نیغه د عوامو سره تعلق ساتي او یو پکې بیا د حکومت سره. چونکې اوس په سوات باندې دا الله پاک یو کرم کړی دی چې د پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی هغه هم د سوات سره تعلق لري. محمود خان صاحب ته به زه هم خواست کوم چې په دې سړک باندې پخوا چې حالات خراب و نو ډېرې زیاتې ناکې جوړې وي. نو هغه ناکې هغه وخت سره بیا الله پاک حالات جوړ کړ ټیک شو. اوس هم هغه ناکو هغه تسلسل روان دی. نو باید چې خامخا په هغې کې لږ په هغې باندې یو ځل نظر وشي ځکه چې د سیلانیانو ته ډېر زیات تکلیف په وړه وړه ناکه باندې اکثر یو ګاډي سره یو منټ سوال جواب هم چې دی کوي نو په سوونو ګاډي په هغې باندې ودرېږي. خو دا دوه خبرې چې کومې دي هغه نیغ په نیغه د عوامو سره تعلق ساتي. هغې کې یو دا چې دلته کې هر سړی چې راشي دا اوس هم دا ګاډي وکړه تاسو بلا ګڼ شمېر ګاډي ودرېده. دا ولې؟ ځکه چې دا ځای کلاو دی دلته باغونه دي دا ښایسته دي. موږ د خلکو دا شوق دی چې یو خو مونږ بې درېغه ابادۍ په دې سړک باندې روان دی. هغه ابادۍ بیا هم داسې چې د سړک سره بالکل هغه د پیدل یا د موټر سایکل یا د سایکل د ګرځېدو والا چې کومې لارې دي هغه هم بند دي. نو د هغې په وجه باندې په دې بازارونو کې په ګنټو ګنټو باندې د سیلګرو ته سیلانیانو ته ډېر زیات تکلیف وي. دویم دا په هغې باندې د بالکل د ما دا کشران ملګري بد نه ګڼي. دلته کې ځایي خلک چې هغې کې اکثر یا د ځوانۍ په مستۍ کې یا هر څه چې سړک ته ګاډی راوواسي نو هغه په داسې انداز کې سړک باندې ګاډی چلوي چې د هغې په وجه باندې ټریفک نظام ټول درهم برهم شي نو په ګنټو ګنټو باندې ټریفک جام وي. او هغې د وجې بیا ډېر حاسدان چې نه غواړي چې دې علاقې ته د سیلانیان دومره ګڼ شمېر تعداد کې راشي او هغه د خپلې خوشحالۍ او خپله سرمایه دې علاقې ته راوړي نو هغه بیا په سوشل میډیا باندې دې په حواله باندې بد خبرونه پیلاوي. څه په وجه باندې چې په سونو زرګونو سیلانیان چې دي هغه دې طرف ته مخه نه کوي. دغه یو څو لنډې لنډې خبرې ما په زړه وې. ما خالص د صفا نیت نه تاسو سره شریکې کړي. خاطر دې په هېڅوک نه درنوي. حکومت ته هم لږ غوندې پاملرنه وکړي او دا ډېر زیات بې درېغه چې کوم دا چیک پوسټونه جوړ دي موږ د خپلو پښتنو چیک پوسټونه دي. پولیس والا ډېر قدرمن خلک دی. بالکل د بېعزتۍ په نیت باندې هغوی دا چیک پوسټونه نه دي جوړ کړي. خو د هغې په وجه باندې ډېر زیات رش جوړ شي او هغه د بدنامۍ سبب جوړېږي. دویم دا بې درېغه ابادۍ او دریم لږ غوندې دې ځایي خلک چې دي هغوی د مېلمنو قدر کوي او خاص کر چې کوم دا کشران دي دا جذباتیان کشران هغوی چې دا ګاډي چلوي نو لږ غوندې احتیاط دې کوي. دا اوس غفاره دې ته خو مونږ سور املوک وایو که نه؟ دې ته څه نوم ورکړي؟ سور
سورم لوک مونږ وایو دې ته خو بل څه نوم مخلي کنه نه بل څه نه دا سورم نه کنه دې ته بل نوم مخلي ځي دا املوک سورم لوک شي دې ته څه نوم مخلي دې دا جاپانی پل جاپانی پلتا غره د بالکل انګریزي کا فارسیمن وته وي کنه دا فارسیمن هم دلته کې شوی دی دلته کې دا وګوره دا بهترین شتالو هم پروت دی دا ټانګوان هم دي او دا وګوره دا سیلانیان هم راځي دې ځنه خوندونه اخلي دې قدر کوي دې په وجمانه به دا علاقې ته ډیر زیات خیر او خوشحالي راځي خپل ځان او د چا پیرچل ډیر زیات خیال ساتي الله پاک دې په دې سیمه باندې دا امن د غرن قائم او دائم ساتي چې دا علاقه نور هم ترقی وکړي السلام علیکم ورحمت الله